رسول الله مبارک لا معصوم دی، نبوت ورته نه دی ملاو شوی. نبوت رسول الله مبارک ته په 40 کاله کې ملاو شوی دی، نبی شوی نه دی، نبوت ملاو نه دی، خو نه خو نشانو یې څه ده؟ چرچه ده، دا خوري نه. مخکنی آسماني کتابونه چې کوم دي په هغې کې ذکر شوي دي چې اخیری نبی بسي او په دې حالات کې راځي هغه کې به دا نښي. لکه د عیسایانو په یو کتاب کې لیکلي دي چې هغې کې بسي رسول الله مبارک ته به د اوږو مبارکو منځ کې به د سیو په شانتې د ختم نبوت مهر لګېدلی، یا په هغې کې لیکلي دي چې رسول الله مبارک ته به څه کوي؟ کاڼي اونې بوټي دا به ورته سجده کوي. اوس یې درته واقع م وایم چې څنګه به رسول الله مبارک وړوکی دی، خپل تره ابو طالب سره تجارت ته روان دی، شام ته ځي، مصر شام چې کله هلته ځي تجارت دپاره یو لویه قافله ده، رسول الله مبارک پکې لا وړوکی دی. چې قافله هلته رسي نو هغلته کې د هغوی یو راهب ناست دی د عیسایانو. راهب د هغوی د مذهب چې کوم پیشوا امامي د چا نه چې هغوی زده کړه کوي، د چا خبرې چې اوري ناست دی. هغه د قافلې والا ته وایي خلکه ستاسو د قافله کې خاتم النبیین خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم موجود دی. ګوره پیغمبر علیه السلام خو لا معصوم دی که نه، نبوت خو ورته نه دی میلاو که نه، چاته ذکر خو نه دی شوی چې دا محمد رسول الله دی او دا د الله خیری نبی دی، نه. او بله خبره دا علاقه م خپله نه ده، سفر باندې دی. پیغمبر علیه السلام د مکې دی او دا د شام خبره ده، او په شام کې هلته ناشنا قبیله روانه، دا قافله ده د ناشنا قبیلې خلک دي او د هغوی مشر او راهب را پاسي او هغه څه وایي چې یا خلک په تاسو کې څوک موجود دی؟ د الله خیری نبی موجود دی. او ما ته څنګه معلومه شوه؟ زه تاسو ته نښې بیانوم، واورئ. ورته وایي ګورئ تاسو چې کله د غرونو منځ کې را تېرېدلی، د دې غرونو منځ کې نو ما ولیدل د دې غرونو منځ کې تاسو ته څه کېده؟ ستاسو پیغمبر چې کوم په دې کې موجود دی د الله خیری نبی، هغه ته کاڼي سجده کوي. دغې غرونو منځ کې چې کله را تېرېږي هغه ته اونې بوټي سجده کوي. او یاد ساتئ ولا یسجدان الا النبی، دا کاڼي دا اونې دا بوټي دا به چاته هم سجده نه کوي سوا د نبی نه. او هغه نبی څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. بیا ورته وایي تاسو به زما میلمانه یې، شپه به ما سره کوئ، راځئ روټۍ به ما سره خورئ. شپه تېره شوله، سحر کې دغه راهب راغی، بیا تپوس کوي وایي تاسو کې هغه ځوان څوک دی؟ محمد رسول الله. ما خو درته ویل نبی شوی نه دی. بیا تپوس کوي محمد رسول الله څوک دی؟ قافلې والا ورته وایي جي هغه خو ځنګل له تللی اوښې بوتلې دي، لا نه دی راغلی. دا راهب ولګېدو، خپل کس ورپسې لیږي، خپل نماینده لیږي چې لاړ شه محمد رسول الله آواز که چې روټۍ ته م راشي او زه یې ووینم. کتابونو لیکلی دي کله چې پیغمبر علیهم السلام را روان دی، سور نور دی، آسمان نه څه چترۍ خو نشته سر د پاسه، د سایې دپاره څه بوټي نشته، خو پیغمبر علیهم السلام د سر د پاسه وریځې ګرځي او را روانې دي. رسول الله مبارک چې رانږدې کېږي، دغه قافلې والو دا خلک کوم ځای ناست دي؟ یو غټ بوټی دی، د هغه بوټي سوري ته ناست دي، د بوټي لاندې ناست دي. نو بوټي لاندې چې کله رارسي سورې خو هغه یې ګیر کړی دی. رسول الله مبارک په نور باندې کېناستلو، خو چې په نور کېناستلو هم د رسول الله مبارک سر د پاسه څه دی؟ سوری دی. دا د رسول الله مبارک کوره لا نبی شوی نه دی. د نبوت هغه نښې نشانې چې کومې کتابونو کې موجودې وي هغه الله تعالی خلکو ته ښیي. رسول الله مبارک کېناستو، کله روټۍ خوراک کېږي وشو، دغه راهب وایي ویه خلکه په دې قافله کې د ده رشتې دار هم موجود دی. د دې محمد د الله قسم په الله قسم په دې قافله کې د دې محمد رسول الله رشتې دار هم موجود دی. او څوک و؟ تره ابو طالب و، د محبوب علیه السلام تره ابو طالب و. او ورته ها
زه رشتہ دار ما ورته وای اې د محمد تر د الله په ذات مې د قسم دا د الله خیری نبی دی ما درته نښې بیان کې چې اونې بوټي کاڼي به دته سجده کوي او د په اوږو کې به څه وي مهر نبوت لګېدلی خو مهرباني کوه نن د شام ته راوستو دوباره ګوره دی مصر شام ته را نه ولی ولې په مصر شام کې عیسایان پراته دي د عیسایانو راهبان پراته دي او کچری هغه ته دا راغې او هغه دی ولیدو نعوذ بالله دا خو ممکن نه ده خو هغه خدشات خو ظاهریږي د دشمنې وایي کچری رسول الله مبارک دلته راغې نو د عیسایانو دا راهبان به څه کي دی به ټوکړي کی شهید به کی رسول الله مبارک دا رسول الله مبارک دی ښه دا ختم نبوت دی